أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلوها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. سورة المائدة 22 نمبر آیت. قالوا نذیویل یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فیها قوما یقین بدے کی قوم دے جبارین زورور. ندی واقعی حاصل دادی کم چې ابن عباس رضی اللہ عنہ نه نقل لی او دغه شان د نور صحابهونه هغه د چې کله دوی مصر خاوره ونیوله بنی اسرائیل د موسی علیہ السلام په سرپرستی کې فرعون د خپل لښکر سره هلاک شو. دا غي نورسته الله تعالی بن اسرائیل سره د موسی علیہ السلام په ذریعہ باندې یو بل وعده وکړه او قبل وعده دا و چې تاسو په شام باندې حمله وکړي. شام اکثری خاوره باندې او بیت المقدس باندې د جبابره حکومتو جبابره چې کوم دینو د عادیانو یو شاخ عادیان ډېر غټ غټ خلک او تکړه خلک تر شوی دي. نو د موسی علیہ السلام سره د وحی په ذریعہ باندې دا خبره شوې و چې تاسو بن اسرائیل ځان سره بوزئ په شام باندې حمله وکړي په بیت المقدس په علاقو باندې د علاقې ونیسئ آزادې کړي. نو تاسو حکومت به هم پراخه شي او تاسو به د جهاد سبب اجر هم ملاو شي او تاسو د حملې سره سم به الله تعالی تاسو ته فتح درکوي. په دې کې به ډېره خواري نه وي. موسی علیہ السلام د خپل لښکر سره د خپلو بن اسرائیلو سره د خپلې علاقې نه ووتل. نهر اردن چې کوم دی د اردن کوم مشهور نهر چې دی پار کو اریحا نومې یو ښار دی هغې ته ورسېده. اریحا کې دوی موسی علیہ السلام خپل کسان کېنول تقریبا د 6 لکه خلک د 6 لکو خلکو نه 12 مشران واخیست د قبیلو سرداران د سره مشران واخیست. دا مشران د معلوماتو لپاره بیت المقدس ښار ته ولېږل چې د جبابره او صورتحال معلوم کړي چې د څنګه اسلحې لري د دې د جنگي ترتیب او تکنیک څنګه دی حمله به څنګه کول غواړي چې دا غزګین نه صحیح معلومات راوړي. دا کسان چې کله لاړو بیت المقدس ښار ته نږدې شو د ښار نه بعد یو سړی ولید غټ پټ سړی او تکړه سړی او دا 12 کسان ایسته کې گرفتار کړه محاصره کړه گرفتار کړه جیل ته واچول. نو د دې کس د غټواله او لویواله چې دوی ولید د بنی اسرائیل د 12 کسانو سخت hebat پې راغی چې دومره غټ سړی په موږ حمله کوله 12 کسان په یو ځل باندې په تورې باندې گرفتارول. د کسان جیل ته واچول بادشاہ راوغتو هغه نه تاسو کې د کسانو تحقیقات وکړه کسان څوک دی ویل لغلی. نو دوی ورته ویل چې موږ موسی علیہ السلام را لېږلی او موږ سره 6 لکه لښکر هم شته دی موږ په دې علاقه باندې حمله کول غواړو د علاقه نیول غواړو. نو دوی بادشاہ خپل کسان راوغتو رسول دغه معلومات مشورې دپاره چې یاره دا کسان ووژنو که څه پې وکړو. چا ویل قتل یې کوي چا ویل مستقیل جیل کې واچوئ. یو رای پکې دا پیش و چې نه دا پرېږدوئ ژوندي پرېږدوئ یو ځکه پرېږدوئ چې دا لاړ شو خپل قوم د زموږ قصې وکړي چې دا دومره غټ خلک دی په دې باندې حمله کول آسان کار نه دی. نو چې دا قصه هلته کې وکړي نو باقي باندې به هیبت راشي او د هیبت د وجې نه په دې علاقه باندې حمله ونه شي. دا کسان یې پرېښودو. په دې 12 کسانو کې 2 کسان داسې وو دا ډېر دینداره کسان د یو نوم یوشع او د بل نوم کالب و دا پکې نیکان خلک او د موسی علیہ السلام ډېر تابعدار وو. دا 10 کسان داسې وو چې د اوار خلکو د دې دیندارۍ سره تعلق نه و جسې بړه ولاړېدل هغسې به یې کوله. دوی چې واپس راغله موسی علیہ السلام دې تپوس وکړو موسی علیہ السلام د خپله قصه تفصیل وکړله او دا خبره وکړه چې هغې چې څومره غټ خلک دی څومره تکړه خلک دی هغوی سره موږ جنګېدی نه شو. موسی علیہ السلام ورته وویل دا خبره پټه کړئ چاته یې ونه کړي د بني اسرائیل ته دا قصه ونه کړي چې دومره غټ خلک دي ځکه موږ سره الله تعالی وعده کړې ده چې تاسو به شام نیسئ او تاسو به غالب کېږئ. نو غټ او کچې ته یې مه ګورئ الله تعالی موږ له فتح راکوي الله تعالی وعده موږ سره ده. اوس که دا قصې داسې مشهورې کړي چې غټ خلک دی او زورور دی او سوپر پاور دی خلکو بزدلي راشي اختلافات پیدا شي دا خبره زموږ دپاره خطرناکه ده. په دې کې دا 2 کسان داسې وو چې خبره پټه وساتله او دا باقي راغله خپلو قبیلو د قصې وکړي چې یاره خلک ډېر غټ خلک موږ ګرفتار کړي بس الله د مرګ نه خلاص کړو او دغسې جنګېدل زموږ د وسې خبره نه ده. دا خبرې بني اسرائیلو کې مشهورې شوې د هر چا غوږ ته ورسېدلې. کله چې دا خبرې مشهورې شولې موسی علیہ السلام د الله تعالی په وعدو باندې مکمله اعتماد او یقین نو موسی علیہ السلام خلک راوغتو او د خلکو ته وویل چې تاسو خامخا شام ته داخل شئ شام خاور ته داخل شي په دې باندې حمله وکړي
او دا الله تعالی تاسو د پاره مقرر کړل او تاسو را واپس شوي نو ډېر خساره بشي. هم د شام زمکه تاسو لاسون درانه شي، هم د فرض جهاد د پرې خودلو په وجه باندې ګناګار پاتې شي. نو قالو دی ویل یا موسی ای موسی علیہ السلام ان فیها قوما جبارین، یقینا بده کې یو قوم د زورور او دا معلومات دې څنګه کړیو دا لسو کسانو دا راز خورشي او د قصې کړی وي نو بن اسرائیل معلومات کړی چې د خلک زورور دي. وإنا لن ندخلوها، یقینا موږ نه داخلي کو د شام ته خاورې ته حتی یخرج منها، تر هغه بورج دی وزیر د خاورې نه. بل په یو صورت کې داخلي کو دغه بدمعشان زورور خلک په خپل د خاوره پرې بل چرته لاړ شي او تش زه پاتې شي موږ ته داخلي دی شو خو دخل پکې ناس موږ وتلی نشو. فإن يخرجوا منها كدي وصل لدينا فإنا داخلون، یقینا موږ داخلي دن کیو بیا داخل شو. نو دې حاصل دا شو چې د خلکو د وینا مطلب دا دی چې موږ بیخي د انکار نه کوو چې بیخي شام ته نزو، شام ته زو خو چې کافران پکې ناس بیا نزو، یعنی جنگونه نشو کولای. قال رجلان من الذين يخافون، نو ویل دو کسانو د هغه کسانو نه يخافون چې یریدل د الله نه، دیندار خلکو د الله یره په زړه کې و. او داغي باس وکه موږ وکړه د دوه کسان چې کم دي د سرداران دي، هغه دولس کسان چې لګل شي په هغه کې دوه کسان دي، د یو نوم یوشع بن نون دی او د بل نوم کالب دی. انعم الله علیهما، چې الله احسان کړو په هغه باندې. دو خبر ذکر شي، دا چې الله نه یریدل او دویم دا چې انعم الله علیهما، الله تعالی احسان کړو پر دوه باندې. د احسان په دې وجه باندې ذکر شو چې ګوره انسانیت مازغه صلاحیتونه د ټولو یو شانت کیو. موسی علیہ السلام د ټولو شریک پیغمبر د پمنځ کې ناست، بیا هم دو کسان دیندار کیږي، باقی شپږ لګ خلک بد عمل پاتې کیږي. د دې نه معلومیږي دا چې د دینداری د الله تعالی خصوصي احسان دی او چې چا سره وشي. اگر چې اسباب استعمال ضروری شی دی خو با اسباب هیڅ اعتماد نشته، ځکه د خلکو سره تمام وسایل ور سره دي بیا هم هدایت په قسمت کې نشته. انعم الله علیهم، الله احسان کړي ودی معنی مدخلوا علیهم الباب، چې داخل شي بدی خلکو باندې بره جبابره باندې الباب په دروازه باندې د غون خار بیت المقدس و دروازه وا. د دوه کسانو ورته ویل چې داس په دروازه باندې دروازه ځان ورسوي او د حمله اراده وکړي. نو فاذا دخلتموه، هر کله تاسو داخل شئ په دروازه باندې فانکم غالبون، یقینا تاسو به غلبه ومنئ. در دې دوه کسانو نصيحت ور د خپل قوم ته خدا خبره ده چې د قوم ته څه پته لګېدلی و، د دوه کسانو څه پته لګېدلی و چې تاسو صرف دروازې د ځان ورسوئ د حملې په نیت باندې او الله تعالی به د خلکو باندې روب راولي، دا به وتښتي او تاسو به غالب شئ. دا معلومات د کوم ځای کې نه کړي. نو غالب دا ده چې دا وینا د موسی علیه السلام نه اورېدلې وه. موسی علیه السلام ته چې کوم وحی شو و هغه وحی علم دې سړي ته و د دوه کسانو ته، او دوی به دغه خبره باندې الله تعالی به دغه وعده باندې کلک یقین و. نو ځکه دا خبره وکړه وعلى الله فتوکلوا، خاص په الله باندې توکل وکړئ. وان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یئ، که مؤمنان او مسلمانان یئ نو توکل په الله باندې وکړئ، په وسایل باندې مکوئ. الله ویل تاسو به غالب کیږئ نو بس تاسو غالب کیږئ، لہذا د هغې غټ جسمونو ته وسلحو ته مه ګورئ. قالو دی ویل یا موسی ای موسی علیہ السلام انا لن ندخلوها، یقینا موږ هیڅ کله نه داخلېږو دې خاورې ته ابدا د همیشه دپاره، چېرته هم نه ورځو. ما دامو فیها، تر څو چې دا کافران په دې خاوره کې په دې شام په خاوره کې چې څومره د جبابره ناستي موږ هیڅ کله هم داخلېږو نو دغه ځای باندې موږ حمله نشو کولی. ځینې روایاتو کې دي دومره حده پورې وویل چې که موږ د فرعون سره یو ځای غرق شوي وي نو ایسته به خبره خلاصه شوي وي، بلنډو به خلاصه شوي وي. و دلته کې راوستی شو د فرعون نه خلاص شو، دې ځای کې ته راوسته شو، بلې زورورو خلکو باندې وجلی کېږو. د دې نه چې د فرعون سره په دریا کې ډوب شوي هغه ته ښه وه. تاسې بیکاره الفاظ استعمال کړي. د هغې نه بعد چې کله د دوه کسانو ته نصیحت وکړو نو دوی نور هم خپله خبره باندې کلک شو او ویې ویل چې دې خاورې ته موږ هېڅکله هم نه داخلېږو. فاذهب انت، لاړ شه ته، موسی علیه السلام ته ویل وربک، او ستا رب دې لاړ شي، فقاتلا، دواړه جنګ وکوي، انا هاهنا قاعدون، یقینا موږ دلته کې ناست یو، دلته به ناست یو، چېرته ځو نه. د دې الفاظو چې فاذهب انت وربک د دې دوه احتمال دي. یو دا ده چې په تاور د ملنډې مسخرې باندې دا وینا کړي. نو ملنډ او مسخره په دې ځای کې کول د خپل پیغمبر سره د یقیني قطعي کفر دی، په دې کې شک نشته. خو چې کله دا وینا د مسخرې په تاور باندې نو بیا او کفر یې کړی نو دې سره لازم دا خبره ده چې بیا موسی علیه السلام هارون علیه السلام سره، هارون علیه السلام لره د دوی په منځ کې اوسېدل جایز نه و،
حالانکه موسی علیه السلام هارون علیه السلام دوی سره بیا پاتې شو، دوی سره ورسره په دغه زمانه کې. نو په دې وجه د اکثرو مفسرینو رایې دا ده چې فذهب انت وربک فقاتلا، ردی د مسخرې د ملنډې دپاره نه ویلي، بلکې مطلب یې دا و چې موږ د جنګ حوصله نشته، موږ د زورورو خلکو سره جنګېدلی نه شو، ته یوازې لاړ شه د قوم باندې حمله وکړه او ستا رب به ستا مرسته وکړي. نو که دا وینا دا مطلب یي نو په دې ټایم کې ګناه ده، کفر نه دی، او ګناه لازم نه د خپل پیغمبر ګستاخي ده. هغې وعدې مخالفت ده چې کومه دوی د خپل پیغمبر سره کړې وه چې موږ به د خپل پیغمبر مرسته کوو او خبره به یې اورو، هغه وعدې احد شکني پکې لازم راله، بېادبي ګستاخي پکې لازم راله، البته کفر نه دی، صرف ګناه شوه، ګناه کبیره شوه. قال ربي اني لا املك الا نفسي، نو موسی علیہ السلام ویل چې رب زما اني لا املك، یقینا زه نه مالک کېږم الا نفسي مګر د خپل ځان مالک یم، نور چا باندې میلاس نه رسي. واخي د خپل ورور چې هارون علیه السلام دی، ځکه هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام د الله د احکامو اطاعت یقیني و. هغه دوه کسان چې کوم ورسره و نو هغوی هم عالمان نیکان وو، خو بیا هم د دغه قوم خلکو پوره اعتماد پې نه و. نو الله تعالی وایي چې موسی علیه السلام واقع چې کومه ذکر کېږي نو موسی علیه السلام داسې و چې لا املک الا نفسي واخي، زه نه مالک کېږم مګر د خپل ځان او د خپل ورور چې هارون علیه السلام د دوی اطاعت انتهایي یقیني دی. پاتې شو هغه دوه کسان، نو هغه پیغمبران نه وو، اگر چې نیکان وو تابعدار وو خو نیکان نه وو. نو موسی علیه السلام په هغې باندې هم پوره اعتماد ونه کړو، د هغې ذکر یې ونه کړو. فافرق نو جدایي راوله بیننا زموږ په منځ کې او بین القوم الفاسقین، په منځ د قوم نافرمانه کې. جدایي راوستلو مطلب دا دی چې عملي فیصله راولې که چې زموږ د کوم څه مستحق یو چې هغه مونږ ته راورسېږي، او دا نافرمانه خلک چې د کومې کار او د کومې سزا مستحق دي چې هغه ور ورسېږي. او دا ټول جهان یې وایي چې نافرمانه خلک دسي او تابعداره خلک دسي، یعنې دوی په حق یې خیریه وکړې، بددعا یې وکړله چې زموږ د دواړو د کردار او د عمل د فیصله ښکاره په ښکاره باندې راولېږي چې موږ جدا شو د یو بل نه. الله تعالی د موسی علیه السلام سوال قبول کړو. قال نو الله ویل فإنها محرمة عليهم 40 سنة، یقینا دغه خاوره به حرام ای بدوی باندې 40 سنه سولیخ کاله. حرام په معنا د لغوي معنی سره دی، یعنی دا خلک به سولیخ کاله به دغه ځمکې ته داخلېدی نه شي، دا به منع بشي، ممنوع به دوی باندې. هغه شرعي حرمت نه ده چې ګرې ناجایز به ناجایز نه، دوی به داخلېدی سړی به د شي نه، نو په لغوي معنی سره حرمت په معنا د لغوي معنی سره دی. سولیخ کاله دوی هلته کې پاتې شو په میدان تیح کې. اریحا د وړاندې یو بیابان میدان تیح د هغې علاقې نوم دی، په هغې الله تعالی دوی ایثار کړ او دوی ته وویله چې سولیخ کاله تاسو بیت المقدس تللی نه شي، خو یوازې بیت المقدس نه خپل کور ته هم واپس کېدی نه شو، او سولیخ کاله هلته کې تېر شو. د اکثرو علماو رایې دا ده، تاریخ کتابونو لیکلي دي چې دغه میدان تیح مقدار چې کوم دی اوږدوالی تقریبا دا 90 میل اوږد دی دغه ځګینې، او 30 میل یا 27 میل چې کوم دی دا پلن دی. په دې ځګین کې 6 لکه خلک راایثار شو، راګیر شو، او داسې راایثار شو چې دې خاورې نه بهر تللی نه شو. سهار به چې سفر شروع کړو خپل کور طرف ته، او د ماښام پورې به سفر وکړو چې ماښام به دوی وکتل نو باقه ځګین کې به دوی ولاړو چې کوم ځګین نه به روان شي، سفر بیخي څه فایده نه کوله. په دې منځ کې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام هم ورسره دي، خو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام د عذاب په شکل کې نه، بلکې د یو احسان او د انعام په شکل کې دي، یعنی په دې باندې عذاب نه و. او هغې وجه دا وه، ظاهري علامات یې دا و چې کله دوی په میدان تیح کې ایثار شو نو موسی علیه السلام او هارون علیه السلام سره د نعمتونو هېڅ څه کمې هم نه و، هر څه ورته پراخه و چې کوم سوال به کوو فوري به قبلېدو. بني اسرائیلو ته مشکلات ډېر زیات و، چونکې دا یو بیابان دی، آبادي پکې نشته دی، نو چې کله به د ګرمۍ سخت مشکلات جوړ شو، موسی علیه السلام په دعا سره اوبه راورېز راغله، په اسمان کې به ودرېدله، په دې باندې به یې سوری وکړو. کله به چې دوی ته د قات مسله راغله، تندې مسله راغله، اوبه به نه وي، نو دغلته کې میدان تیح کې الله تعالی موسی علیه السلام له داسې ګټه ورکړې وه چې د موسی علیه السلام سره به سمه ګرځېده، هر ځګین ته به ورسره تله چې کوم ځګین ته موسی علیه السلام ته، او دې ګټې له چې موسی علیه السلام به څنګه په همسا باندې ټک ورکړو، د هغې نه به بوره روانې شوې، 12 چینې به د بېلې بېلې روانې شوې. د خوراک دپاره به د اسمان نه من او سلوا راتلل د موسی علیه السلام په دعا سره، او د هغې وجه نه د بني اسرائیلو به د هغې نه خوراکونه کول. نو هلته کې دوی ایثار و. بیا د هغې نه وروسته موسی علیه السلام هارون علیه السلام هغې نه وروسته وفات شو، په دې څلوېښت کاله کې دنه وفات شو. د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام د وفات کېدو نه
تقریبا 6 میاشتې یو قول مطابق یا یو کال وروسته د دویم قول مطابق موسی علیه السلام هم وفات شو. خو دې ځای کې چې کله عذاب واورولی شو چې دوی په میدان تېښ کې به ایسار تېبه نه شي، بهر به وتې نه شي، موسی علیه السلام په دې باندې خفه شو چې صلیح کاله خو ډېر غټ عمر دی او بني اسرائیل به دا سختې تېروي. الله تعالی موسی علیه السلام ته تسلي ورکړه چې فلا تأس علی القوم الفاسقین، ته مه خفه کېږه د قوم نافرمانه باندې. له دې نه وروسته صلیح کاله چې کله پوره شو نو دا ځینې روایاتو کې دي چې دغه کم خلک چې 6 لکه خلک د موسی علیه السلام سره وتلي او نافرمانه خلک دا ټول وفات شو په دې زمانه کې. البته د دوی نسل چې کم دی کم بچي شوي او هغه ژوندي وو، نوی نسل پکې راغی صلیح کاله وروسته. ځینې روایاتو کې دا ده چې نه د دغه کسانو نه ځینې ژوندي هم پاتې شوي وو، د دغه 6 لکه خلکو نه ځینې ژوندي هم پاتې شوي، ټول مړه شوي نه وو. د صلیح کالو نه وروسته الله تعالی یوشع علیه السلام ته پیغمبري ورکړه، کم چې دوی کې پاتې شوي وو. اول سر نه موږ وویل چې د قبیلې یو سردار او دغه 12 سرداران چې کوم ټاکلی شوي دا پکې یو وو. نو دغه 12 کې 2 نیکانو، په دغه نیکانو کې یوشع علیه السلام دی. یوشع علیه السلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړه صلیح کالو نه وروسته. او د هغې نه وروسته دغه نوی نسل چې کوم هغې ته یوشع علیه السلام وویل چې موسی علیه السلام ته الله تعالی د وحي په ذریعه باندې ښودلي چې بیت المقدس تاسو دپاره مقرر شوی دی، شام خاوره به تاسو نیسئ، تاسو په دې باندې غالب کیږئ. لہذا هغه حکم تاسو پلرونو خو ونه مانو، هغې خو نافرمانه پاتې شو، ځکه صلیح کاله الله تعالی میدان تېښ کې ایثار کړل. تاسو له پکار ده چې اوس حکم ومنئ، کیدای شي که تاسو یې ونه منئ به تاسو باندې بل عذاب راشي. نو دې ټول وویل چې بس بالکل موږ ته په سر سترګو دا حکم منظور دی، موږ به شام باندې حمله کوو. په شام یې حمله وکړل او دا د دوی په لاس باندې ونیولی شو، بیت المقدس په دوی په لاسونو باندې آزاد شو او اسلامي نظام پرې قایم شو. بس